هغه طریقو باندې خوراک پکار دی ځکه خوراک هر سړی کوي او هر یو زنده سر خوراک کوي خو د مسلمان د نبی علیه الصلاۃ والسلام امتی دغه د خوراک طریقه هغه به د سارونه جدای وي د مرغونه به جدای وي د کافر او غیر مسلمونه به جدای وي مسلمان هغه به د خپل محبوب پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په طریقه باندې خوراک کوي نو لمبه طریقه پاره کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک ته حضرت انس رضی الله تعالی عنہ نے روایت ده وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل چې یو سړی دا خوخی چې زما پکور کې د خیرونه زیات شي زما د پکور کې برکات زیات شي زما د په خوراک کې برکتونه سیوا شي نو غل پکار دی چې د خوراک نه مخکې د اودس کوي او د خوراک نه وروسته د اودس کوي وضو لفظ راغلی حدیث مبارک کې لکه بل حدیث مبارک کې سلمان رضی الله تعالی عنہ دی فرمای چې ما په تورات کې ولستل قرأت فی التورات ما په تورات کې ولستل په تورات کې دا خبره لیکلې و چې ان برکت الطعام چې د خوراک برکت هغه څه شری الوضوء او دست قبله مخکې د خوراک نه په حدیثو کې او دس لفظ راغلی دی وما دا خبره فذكرت للنبي صلی الله علیه وسلم وی دا خبر ما نبی علیہ الصلوۃ والسلام ذکر کړه چې په تورات کې دا خبره لیکلی ده چې دا خوراک نه مخکې د خوراک برکت هغه د خوراک نه مخکې اودس کول دي وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم برکت الطعام د خوراک برکت هغه څه الوضوء قبله د خوراک نه مخکې اودس کول دي والوضوء بعده د خوراک نه وروسته اودس کول دي اوس دلته کې د اودس نه مراد څه دی اودس نه مراد لاس انزل دي د خوراک نه مخکې لاس انزل او د خوراک نه وروسته لاس انزل دا د خوراک اودس دی د خوراک څه ویلی شي اودس ویلی شي کله ته روټۍ خورې د روټۍ نه مخکې سنت طریقه د نبی علیه الصلاۃ والسلام څه ده لاس وینځل دي مړوندونو پورې چې څنګه موږ لاس وینځو نو دا سنت طریقه ده او چې کله د روټۍ وخوړه د روټۍ نه وروسته بیا لاس وینځل څه دي سنت دي اوس په دې کې روټۍ نه وروسته لاس وینځل د روټۍ نه مخکې لاس وینځل دا خو مخکې پکار ده چې لاس وینځلی شي خو د روټۍ نه وروسته لاس وینځل په دې کې د نبی علیه الصلاۃ والسلام دوه طریقې دي یو دا ده چې ته کله روټۍ وخورې نو د روټۍ نه وروسته لاس انزل یا د لاس انزل کو لاس ویننځلی شي نو په تولیا باندې یا ټیشو پیپر باندې لاس وچول دا هم سنت طریقه ده اکثر چې څرنګې مونږ کو کله خوراکو کو د هغې نه وروستو کو لاس ویننځو نو په تولیا باندې یا په کپړه باندې یا په ټیشو پیپر باندې مونږ خپل لاس هغه پاک کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي حدیث مبارک دی وی چې یو سړی خوراکو کې د شپې او بیا د سملی او که د شپې د لاس وچ کړي